نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د ما قاری محمد سعید خطیب جامع مسجد ډوګر کوم مسلزی زه دا پیغام ټولو خلکو ته ورکوم چې کوم کرونا وبا یو وایرس په ټولې دنیا باندې راغلی دی، نو د هغه د بچ کېدو چې کوم احتیاطي تدابیر موږ ته حکومت یا د وخت ډاکټران حاکمان هغه یایي چې تاسو احتیاط وکړئ، نو دا احتیاط کول ډېر اهم دي، ډېر ضروري دي. زیاتر دغه وایرس یو نه بل ته لګېږي، نو مهرباني دا وشي چې خلک ګاڼو ګوڼو ځایونو نه پرهیز وکړي، غیر ضروري سفرونه مه کوي، او انشاءالله چې کوم د ضرورت والا شی دی هغه هر ځای کې میلاویږي، په خپلو کورونو کې د کښېني، د صفایي د ډېر زیات خیال وساتي، ځکه چې صفایي دا نیم ایمان دی، او بل دا د مو د اسلام تایید دی، ځکه چې اسلام هسې یو صفا مذهب دی او موږ ته بار بار دا خبره کوي. نو موږ تاسو چې د صفایي ډېر زیات خیال وساتو، خپل لاسونه ووینځو، او د ګاڼو ګوڼو ځانونه چې کوم ځای کې ګاڼه وي هغه نه ځانونه وساتو، او غیر ضروري سفرونه چې کوم دي هغه نه ځانونه وساتو، کورونو کې لږ محدود شو. نو موږ د ملک اقتصادي طور ډېر خراب دی، که چیرې دا وایرس خدای دې ومه کې راشي نو ډېر خلک په دې باندې اخته شي، ډېر نقصان به ورسېږي. نو احتیاط د موږ تاسو لپاره د ټول ملکونو اهم ضرورت اوس دې وخت کې د احتیاط دی چې احتیاط وکړو.